علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال تعالى ليس كمثله شيء. وقال تعالى في مقام آخر فلا تضربوا لله الأمثال. وقال تعالى في مقام آخر الرحمن على العرش استوى. د متکلمینو باطل مقدمات مونږ رد کول. داغي یو مقدمه داوا چې اصل داو چې عقل اصل او حاکم دے په باب د عقلیاتو کې، او دا نقل یعنی قرآن و سنت فرغ دا، یعنی عقیده بوی ماخوذ من العقلی دای تیرا شوی و اولنه مقدمه دا دی. په بطلان مونږ لس وجه ویلې وی. د متکلمینو دویمه مقدمه ولیکي دی وی چې نصوص الصفات دی ته به ظاهر وایو، ظاهر دی ته به مونږه مفسرات و محکمات نه وایو. دا د دې دویمه مقدمه ده چې دا الله تعالی څومره صفات بیان شوي دي دا محکم نه دي، او دارنګ دا مفسر هم نه دي، بلکې دې ته به مونږه ظاهر وایو. ظاهر حمل کولی به شي په ظاهر باندې. په دې معنی باندې چې محکم نه دي. دا دویمه مقدمه ده او د دې بطلان مونږ ذکر کوو. سوال دا دی د اهل بدعونه چې صفات الله د دې نصوص ظاهر دي، مفسر او محکم نه دي. نو سوال دا دی چې د ظاهر نه څه مراد دی؟ دویم سوال دا دی چې ظاهر پسې تلل موهم التشبیه دی او که نه دی؟ شپږمه قاعده چې کومه مونږ تېره ووې هغې کې په دې باندې تفصیلي بحث شوی. جواب دا دی چې صفات الله چې دي دا محکم دي، قابل تعویل نه دي. نور الانوار یو حواله ځان سره نوٹ کې، صفحات خو بدلیږي را بدلیږي، خو د محکم باس ته به ورشي. ملا جیون صاحب حنفی ملا دی، هغه وی ان الله بكل شيء علیم وغیره آیتونه ودا محکمات تی محکمات. او د محکم حکم دای چې دی کې احتمال د تعویل نه. دویمه خبره محکم کېدای چې په وضوح بیان کې دا د مفسر نه هم اعلاوي. نو عرض داره چې نصوص الصفات محکم دي، دا صرف ظاهر نه دي په دې معنی چې لفظ ته وګورئ. او هر کله چې سمع او علم او بصر د ملا جیون د نورانوار په نسبت باندې محکم شو، نو ماتوریدیانو نو سوال لري چې دا باقی صفات منصوصه لکه علوا، استوا، فوقیت، دا په کوم دلیل غیر محکم او قابل تعویل شو؟ الصواعق المرسله کې علامه ابن القیم رحمت الله علیه ثابت کړی دی چې ید، وجه، نزول، استوا دا د محکماتو د اعلی مرتبه حیثیت لري، یعنی دی کې اس قسمه انکار نشتا. دا شو جواب منعی چې دا ډو مونږ منونه چې دا صرف ظاهر دی او محکم نه دی، بلکې دا محکم دی. جواب تسلیمی وکې منم در سره
چې نصوص صفات ظاهر دی محکم نه دی. چلو نو دا خو علامه کوثریم په نظرة عابره کې ویلی دي چې هر ظاهر ظنی نه لکه د نزول مسیح احادیث دا درجه د یقین او قطعیت ته رسیدلی دي. نو کو ظاهر شي هم دا منافات نه لري د محکم سره، بیا هم قطعی او یقیني دي. دا د دې دویمه مقدمه رد شوه. درېمه مقدمه ولیکې د اهل بدعو. درېمه خبره دی دا کړې وه مخکې ما تاسو ته ویلو چې دی وی نصوص صفات دا محمول علی الظاهر کې نو دا د ادله عقلیو سره خلاف راځي. جواب دار چې د کم عقل سره خلاف راځي؟ عقل سلیم معتبر دی. زمونږ له الله د قرآن او سنت د وجه عقل سلیم را کړی دی. زمونږ د عقل نه دا نه د خلاف چې الله لاس ولري، د عقل سلیم نه د خلاف چې د الله مخ وي، د عقل سلیم نه د خلاف چې الله د عرش د پاسه خپله برابري وکړي. نو عقل سلیم سره د دې معارضه نشته. څلورمه مقدمه هم په دغه انداز ده. پنځمه مقدمه ردی دا ده چې تفویض بکې، او دا ځان سره نوٹ کې دا اهمه مقدمه ده. موجوده بدعتیان چې راګیر کې کنه مولانا غلام حضرت صاحب هم وی تفویض کوي، وی بس مونږ الله تسپارو، مونږ ته نشته پته چې الله چرته دی، مونږ ته نشته پته چې د ید څه معنی ده، وی مونږ ته نشته پته چې ساق څه معنی ده، وی مونږ ته نشته پته چې د استوا څه معنی ده. دې ته وی مفوضین، تفویض والا. ید بھی منم، وجہ منم، سمع منم، استوا منم، خو معنی کی تفویض کی. تفویض مطلق ملی کے تفویض المعنی ہو کے او دې سره دا تفویض مطلق شو ځکه تفویض الکیف خو ګورې مونږ ټول کوو. دې ځای کې عباس دې فرق ته خیال وکړې. تفویض الکیف مونږ ټول کوو، کیفیت چا ته سپارو؟ الله ته. خو دې وی معنی به هم الله ته سپارې، نو دې ته وی تفویض مطلق. مونږ مقید تفویض کوو، هغې ته وی تفویض الکیف. سوال دا ده چې دنه تپوس پکار ده چې ته کله د قرآن ترجمه کې نو د الحمدلله رب العالمین څه ترجمه کې؟ انه سمیع بصیر څه ترجمه کې؟ دا څه وایي چې الله سمیع دی او الله بصیر دی. دا ولې وایي چې الله اوري او ویني؟ دا هم تفویض نشو. بیا ته خو معنا کې تفویض خو دې ته وایي چې الحمدلله بس الحمدلله. که صفات د الوهیت وای خو تفویض نشو، دا خو معنا شو. او ته خو وایي چې زه تفویض مطلق قائل یم، نو خپله مدعا په خپله ماته. اصل خبره دا ده. شرح العقائد والا دا خبره کوي وی دا قرآن کلام الله نه دی. دا ماتوریدیان دي. شرح العقائد کې څه وی؟ دا قرآن کلام الله نه دی، وی دا کلام لفظي دی او وی دا مخلوق دی. مونږ وایو نه، دا مونږ سره چې پروت دی دا کلام الله دی او دا غیر مخلوق دی او دا صفت دا الله تعالی دی. شرح العقائد والا دا نه مني. نو اول جنگ خدا سره دا دی چې شرح العقائد والا خو تفویض نه دی قائله. نو ته ولې قائله؟ دویم سوال د مفوضینو نه دا دی چې سلفونه خو تفویض الکیف ثابت دی، تفویض المعنی ته نه دی ثابت. تفویض المعنی والا خو چورلټ بدعتیان دي. تاسو لیکئ الادلة الاربعه لبطلان التفویض لیا لبطلان تفویض المعنی. د تفویض المعنی د بطلان د پاره بس دا یو څلور دلایل یاد ساته. اول تفویض المعنی قول دا مستلزم دی تقول علی السلف الصالحین لرا، دروغ جوړول پاغي باندې. که تفویض المعنی حق شي نو قول السلف بیا باطل کیږي. نو تالی باطل دی، مقدمه مثل دی. دا دلیل دی ردی خبری چې تفویض المعنی نه دی ثابت.
چې کم ثابت دی هغه تفویض الکیف. علامہ للکائی رحم اللہ علیہ لیکي هغه په شرح اعتقاد اهل سنت کې لیکلي دي. ابن قدامہ المقدسی لیکلي دي اثبات العلو کې. او د امام مالک رحمت الله علیه دا قول بالکل صحیح دی. چا د امام مالک رحمت الله علیه نه سوال وکړو وی کیف استوا، الله د عرش د پاسه څنګه برابرۍ کړې ده؟ نو امام مالک رحمت الله علیه جوابونه په دریو طریقو سره منقول دي. امام مالک رحمت الله علیه وته فرمایي الاستواء غیر مجهول، الله د عرش د پاسه دی وی دی کې سپټوالی نشته. دا معنا بالکل ثابت ده. هو الکیف غیر معقول، څنګه الله برابر دی وی دا واړه مازغه هغه لوی رب العالمین ته نه رسی. دی ته وی کیفیت څنګه دی، دی ته کیف وی مقولة الکیف. ومن الله الرساله، وی د الله د طرف نه خو رالیږل دي چې زه د عرش د پاسه یم. وعلى الرسول البلاغ، او رسول الله ویلی دی چې الله د عرش د پاسه دی. وعلينا التصدیق، او په مونږ فورا منل دي. بس دا عقیده و د امام مالک رحمت الله علیه. یو روایت د خلال داسې دی په یو اسناد سره كلهم ائمة ثقات. شیخ الاسلام په خپل مجموع فتاوه کې وایي چې ثقات دي ټول ائمه. علامه ذهبي العلو کې وایي چې صحیح دی. شیخ البانی په بیهقی اسماء و صفاتو کې کته لیکلي دي وی دا روایت صحیح دی نقل. امام مالک نه دویم قول داسې نقل دی الکیف غیر معقول، الله د عرش د پاسه څنګه دی دا زمونږ د مزغونه بار خبره ده. والاستواء غیر مجهول، او استوا چې الله د عرش نه بره دی دا د چانه پټه خبره نه ده، د قرآن کې ښکاره ده. ويجب علی وعلیک الایمان بذلک کله، پما او تا په دې ټولو ایمان ضروری دی چې رب العالمین زمونږ الہ دی، د عرش د پاسه خپل برابری کړی دا، او د برابری کیفیت صرف الله ته معلوم دی، مونږ پې نه پوهیږو. نو تفویض المعنا نه دی ثابت، او تفویض الکیف د سلفو نه ثابت شو. دا الفاظم د امام مالک نه ثابت دي چې وی والسؤال عنه بدعه، داسې سوال کول چې الله د عرش د پاسه څنګه دی، یا لکه اوسنی بدعتیان چې وی الله لوی دی که عرش لوی دی. والسؤال عنه بدعه، داسې سوالونه بدعت دی او کوونکی بدعتي دی. او یا وی فإني أخاف أن تكون ضالا، وی زه یریږم چې ته ګمراه ښکارې چې د الله باره کې داسې سوالونه کې. دارمیم لیکلي دي پر رد علی الجهمیه کې، ابو نعیم فی الحلیة الاولیاء کې لیکلي دي. علامہ للکائی د بیهقی سے په اسماء و صفاتو کې لیکلي دي. ابن عبد البر په التمهید لما فی الموطأ من المعانی والاسانید کې لیکلي دي. ابن قدامہ په صفة العلو کې لیکلي دي. علامہ ابن تیمیہ الاکلیل و مجموع فتاوا دا کو تفسیر کی ډیره ښه خبره کړې ده د امام مالک صاحب د قول متعلق. او قد تلقى الناس هذا الكلام بالقبول فليس في اهل السنة من ينكره. وای دا د امام مالک قول بالکل ثابت دی، او اهل سنت کی وچا د دین انکار نه کړي. کوثری بدعتي د دین منکر دی، وای دا د امام مالک نه صحیح ثابت نه ده دا خبره. دا علامہ کوثری ردولی کے پدے عبارت باندھی زاہد الکوثری سے پدے رد کڑے دے. کوثریم ډېر ښه بیرتی تیر شوی دی ښه، او بس دا د الله تعالی سنت او طریقه ده چې هر باطل الله یو حق پرست پیدا کوي. سبکی لوی بیرتی و الله د هغې خلکو د علاج دپاره د شیخ الاسلام ابن تیمیه غونده خلک پیدا کړل. واصل ابن عطال لوی بدعتي و، الله تعالی اهل سنت کې لوی رجال لري دپاره پیدا کړو. همدغسې کوثري د بدعتیانو امام دی، امام الکوثري.
اور داغي د رد پر الله تعالی د شیخ شمس غوندکی او د شیخ البانی غوندکی خلق پیدا کړل او خم لای ولا ما تکړه. نو هغه وی دا روایت امام مالک نه صحیح نقل نه دی، وجه ویدار چې عبد الله ابن نافع الاصم دی پدې کې او د صاحب المناکیر دې ته وی سره او سپین دروغ د کوثری بے تحقیقه. ما مخکې یو مولوي صاحب ته مې مړه داړو وایم چې کوثري مولا دی، نه چا مولا کړی دی. هغه دومره نه پوهېږي چې عبدالله ابن نافع الاصم ته صاحب المناکیر وي. دا سپین دروغ دي د زاهد الکوثري صاحب. الان کې امام مالک نه دا سند علامه ذهبي په العلو کې راوړی دی، وی صحیح دی. ابن حجر فتح الباری کې وی صحیح دی. د یو محدث نه په دې سند نقل باندې رد نشه کولی چې یو محدث سړي په دې باندې رد کړي چې ویلي چې دا خبره د امام مالک نه په صحیح سند نه ثابت، ټول وی ثابته ده. یو کوثري ته په خېټه کې دړ راغلی دی. عبدالله ابن نافع بارک خو خلق دومره پورې وی اعلم الناس برأي مالک و حدیثه. د امام مالک په خبرو دا هغه په رائے باندې د ټولو نه ښه پوهېدونکي عبدالله ابن نافع الاصم. تاسو ګورئ تعلیقات د شیخ البانی د علامه ذهبي په دې مختصر باندې تعلیق کړی دی. مختصر العلو د ذهبي باندې تعلیق دی د شیخ البانی. هلته خبره کړې ده ډېره ښکلې برابر. د کوثري او بل دروغ لیکې دویم نمبر تحریف کړی دی په دې قول کې. وی الکیف مجهول والاستواء غیر معقول. دا کوثري چرته ویلې دي خبرې؟ کتاب الاسماء و صفات د بیهقي باندې د کوثري تعلیق دی. کله چې اخلې نو دا یو واخلې. کتاب الاسماء و صفات وړوکی کتاب د ځان لیواله د بیهقي، نو تاسو به د کوثري تعلیق واخلې. فایده بداوي چې دوه کتابونو نه بخلاص شي. براسم بیهقي برابر لګېدل د کته د دروغ معلومیږي. استوا ته هغه غیر معلوم ویلی دی، خدای غلطه ویلی ده. خلاصه د خبره دا شو چې د تفویض المعنا سو قائل دی دا بیرتی دی او تقول علی السلف کې مبتلا دی. تقول علی السلف ځکه سلفو کې تفویض الکیف مشهور دی، تفویض المعنا ورکې نو. د امام مالک صاحب د دې قول دریم اعتراض ولیکې په طریقه د تعویل د بیرتیان دا کی. وی الاستواء معلوم، وی استوا معلومه ده. وی دې ته معلوم المعنا نه وی، وی د دې نه مراد معلوم فی القرآن دی، یعنی په قرآن کې د استوا ټکي شته، وی دا ته مراد دی. وی دا مطلب نه دی چې کنه معلوم المعنا دی. دا بالکل دی هغه سنډه چې صبر ته خېجي هغه کار کوي. دا خو بیا تحصیل حاصل شو چې سائل راغی او د امام مالک نه سوال وکړو چې کیف استوا، الله څنګه برابري کړې ده، او دا ورته ویلي چې قرآن کې برابري کړې ده. نو دا خو هغه سائل ته هم پته وه چې قرآن کې دي چې ثم استوا. سائل ته پته وه لکه که نه وه؟ دا خو تحصیل د حاصل شو. ذکر د قرآن کې د ذکر خو هغه ته پته وه، ځکه سوال کو، هغه سوال د معنا متعلق نه کو. ځکه استوا خو معلوم المعنا و هغه سوال کو د کیفیت الاستوا په باره کې. او د هغې دلیل دا دی چې امام مالک ورته جواب کې وایي والکیف مجهول، کیفیت ته مجهول وي او استوا ته معلوم وي. ځکه چې کیفیت مجهول المعنا دی نو استوا مجهول المعنا نه ده، د هغې مقابل کیف دی او هغه مجهول دی. نو د دې کیف مقابل چې استوا شو نو هغه به معلومي او معلوم به معلوم المعنا وي. مولا علی قاری دا خبره کړې ده، خو دا هم ټیک نه ده. وی تفویض مطلق د دې نه مراد دی. دې ته وایي توجیح القول بما لا یرضى به قائله. امام مالک په خپله خبره ښه پوهېدو
تاسو به رضان نشپیشتی مه لګوئ. د تفویض المعنی د بطلان دویمه وجه ولیکئ چې څوک وایي چې معنا کې به الله ته سپارو، نو د دې دویمه وجه د بطلان دا ده چې سلف الامه هغې د نصوص و صفاتو تفسیر کړی دی او تفسیر دا فرع المعانی وي، د معنی فرع وي. او د یو څیز تفسیر چې نو قاعده دا ده چې تفسیر الشیء فرع العلم به، په یو لفظ باندې سړی علم لري نو د هغې تفسیر به وکړي. نو چې سلف وی تفسیر کړی دی نو دا د تفویض المعنا د بطلان دویم دلیل شو. کچره دا معنی مجهول وا نو بیا سلف تفسیر څنګه کو او ولې کو؟ لکه صحیح بخاری کې د ابو العالیہ او د امام مجاہد دواړو تفسیر نقل دی. استوا علی العرش معنی امام مجاہد کی علا علی العرش، اوچت شو الله تعالی د عرش نم په بره. ابو العالیہ وی ارتفع علی العرش، د عرش نه پورته شو. لہذا په نصوص و صفات کې تفویض مطلق او د تفویض المعنی قول باطل دی. من حیث الکیف دا استوا چې ده من حیث الکیف د متشابهاتو نه ده، من حیث الکیف د متشابهاتو نه ده، نه کې من حیث المعنی. البته حروف مقطعات چې دي هغه من حیث المعنی د متشابهاتو نه دي. په حروف متشابهات او په صفاتو کې فرق داره چې صفات د الله تعالی من حیث الکیف متشابه دي او حروف مقطعات چې دي نو هغه من حیث المعنی متشابه دي. د تفویض المعنی د بطلان وجه ثالث ولیکئ چې سلف الامه به د نورو معنو نه د دې امتیاز کو، جداوالی به کو. که چېرته سلفو ته د صفات المعنی خبر نه و نو بیا دا تمیز او جداوالی څنګه کو؟ یو معنی د بلې نه جدا کړې ده، پته لګي په دې معنی باندې هغې خبرو معنی مجهول نه ده. مثال ته ګوره فقه اکبر ولیکئ د امام ابو حنیفه متعلق. قرآن کې راځي بل یداه مبسوطتان، د الله دواړه لاسه فراخ دي. بل ځای الله فرمایي خلقت بیدی، د آدم مې په خپل لاس جوړ کو. اوس دې ته ګوره امام ابو حنیفه وی لا یقال ان یده قدرته او نعمته لأن فيه ابطال الصفة وهو قول اهل القدر والاعتزال ولكن يده صفته بلا كيف. امام ابو حنیفه فرمایي چې لا یقال ان یده قدرته، دا څه بنوي چې د دې ید نه مراد د الله قدرت دی. دا ولي امام ابو حنیفه ته د ید معنی معلومه ده او د قدرت هم معلومه ده. که د ید او د قدرت معنی ورته نه وه معلومه نو بیا دا ولي وي چې دې ته به ید وی او قدرت به نه وی؟ پته لګي د ید هم معلومه وه او د قدرت هم معلومه وه. چې معلومه وه نو ید معلوم المعنی شو که نه شو؟ نو چې معلوم المعنی شو نو تفویض المعنی قول باطل شو. دا به هم نه وی چې الله تعالی نعمت فراخه دی. ولی لأن فيه ابطال الصفا، دا عبارت نوٹ کې د مولا علی قاری د فقه اکبر، دا پر روایت د موتی بلخی سره نقل دی. لأن فيه ابطال الصفا، دې کې صفت باطلیږي او د الله صفت چې څوک باطلی نو امام ابو حنیفه وی وهو قول اهل القدر والاعتزال، دا د معتزله او د قدریو مسلک دی. نو موجوده مقلدین او د ابو منصور ماتوریدی پیداوار د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د رای مطابق قدریه او معتزله دي. ځکه امام ابو حنیفه وی چې ید د الله صفت ته او لا یقال ان یده قدرته او نعمته، دا څه به نه وی چې د الله د لاس نشته بلکې د الله قدرت او نعمت دی. ولی لأن فيه ابطال الصفه، امام ابو حنیفه وی څوک چې د الله د پر لاس نه مني یا د الله دوه لاسونه نه مني وی دې صفت د الله باطلی او د الله صفت چې باطلی دا معتزله دی او قدری دی. امام ابو حنیفه نه هم خلاص شو، دا هغه خدا عقیده را.
ډیره د انصاف خبره ته نقل ده. ولکن یده صفته بلا کیف، دا دواړه لاس د الله صفت دی او بلا کیف، کیفیت مونږ ته نه دی معلوم چې څنګه لاس دي، اوږده څومره دي، پلن څومره دي، دا خبرې به مونږ نه کوو. نو مونږ دا وایو که امام ابو حنیفه ته د ید او د قدرت او د نعمت معنی نه وي معلومي، نو دا تمیز امام ابو حنیفه څنګه کړی دی؟ دغه رنګ تاسو وګورئ د الله صفات دي سمیع، بصیر، قدیر، غفور، رحیم. آیا مونږ دا ټولې معنی نه منو؟ دا بدعتیان خو دا معنی مني، نو دا معنی تر کم ځای نه مني چې دا د الله صفت دی او معلوم المعنا دی، نو چې دا سمیع او بصیر او علیم مني، نو دغه رنګ ید او استوا او وجه او ساق ورله ولې نه مني، نزول ورله ولې نه مني؟ څلورمه وجه د بطلان دا ده چې عدم سؤال الصحابه، صحابه د دې استوا او د ید باره کې سوال نه دی کړی، تپوس نه دی کړی چې د استوا څه معنی ده. دا سوال نه کول د دې دلیل دی چې دا ید، استوا، وجه او ساق دا معلوم المعنا دی. کچرته کې دلته تفویض المعنا معتبر وي نو صحابه به خامخا سوال کړو، که د دې په معنا کې خفا وي نو صحابه به خامخا رسول الله ته ویلو چې د استوا څه معنی ده، د ید او ساق څه معنی ده، خو چې صحابه سوال نه دی کړی، دا دلیل دی د دې خبرې چې تفویض الکیف ثابت دی او تفویض المعنا قول د اهل بدع دی. هذا وبالله التوفیق.